جماعت اسلامي صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان صاحب هم موږ سره پروګرام کې شریک شوي دي. مشتاق صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایم. جزاک الله خیر. مشتاق صاحب لږ راته دا وایي چې پرون که موږ ګورو مختلفو جماعتونو تاسو سره رابطې شروع دي، بلوچستان عوامي پارټي دغه شان جی واي نور پارټیان هم دي پای کې تاسو سره رابطې شوي دي. چا سره اتحاد کوئ څه فیصله مخې ته راغله ستاسو که نه؟ زمونږ دا سټریټجي ده چې موږ د اپوزیشن حصه یو، مطلب د حکومت خلاف یو، د اپوزیشن حصه یو او په هغه توګه سره زمونږ ټول اپوزیشن سره دروازې کولاو دي د مذاکراتو دپاره. او تاسو ګورئ چې پرون حاجي غلام علي صاحب هم راغلی زموږ مرکز ته، شاه جګل افریدي صاحب د خپل زوی بلاول سره هم راغلی او نن جناب سردار حسین بابک صاحب هم د خپل وفد سره جماعت اسلامي مرکز اسلامي ته راغلی. نو موږ ټولو سره مذاکرات کوو او جماعت اسلامي وړه پارلماني پارټي ده، 3 نشستونه دي ورسره د صوبایي اسمبلی، خو دا 3 نشستونه په 4 کیټګري کې دي، نو دا 12 سیټونه شو. نو موږ مطلب دا دی چې د چانه فرض کا سپورټ الو په یو کیټګري کې بالفرض و تقدیر نو په 3 کیټګري کې باغته 9 وټونه موږ ترانسفر کوو. او د وخت کې چې د پاکستان د سیاست کم صورتحال دی، بالخصوص دا د افسوس خبره ده چې د خیبر پختونخوا اسمبلی او د بلوچستان اسمبلی دا د وخت کې د ټریډینګ لپاره یادېږي او ماضي کې تیر وختونو کې ټریډینګ ټول خرید او فروخت هم دلته شوی دی او د دې په وجه باندې د پښتون قوم هم بدنامي ده، د دې په وجه د بلوچ قوم هم بدنامي ده او په حیثیت مجموعي دا د سیاست لپاره یو لعنت دی. او دا کم خلک چې دا کار کوي کاغه خرڅیږي او کاغه استل کېږي، دا حقیقت کې قومي مجرمان دي او د دې په وجه باندې د پاکستان سیاست ګنده دی. د پاکستان سیاست دا د نظریاتي ورکر په لاس کې نه دی، د پاکستان سیاست دا د اصولو په لاس کې نه دی، د پاکستان سیاست کې میرټ د دې په وجه باندې نشته دی. دا مایګریټډ برډز، دا ATM مشینان، دا پیراټروپرز، دا سیګریټ مافیا، شوګر مافیا، آټا مافیا، IPPs مافیا دی هایجیک کړی دی د پاکستان پالیټکس. د دې په وجه باندې د پاکستان د جمهوریت ثمرات هم عوامو ته نه رسي. تاسو ګوره جمهوریت هغه ثمرات په یو څو خاندانونو کې وګرځي، خو پبلک ته چې څنګه د جمهوریت ثمرات رسیدل پکار دي اته ورسره پورې نه رسیدلي. نو جماعت اسلامي اصولي جماعت ته الحمدلله په 2018 کې زمونږ صرف 9 د صوبایي اسمبلی ممبران، دا ځل 3 هغه ځل وو او په 15 باندې به تھریش هولډ چې کوم 15 او بیا چونکې په لوی پیمانه باندې حکومتي MPs خرڅ شول، هغه تھریش هولډ د 15 نه 12 ته راوغورځېد او زه په 12 وټونو باندې چې 15 وټونه د عوامي نېشنل پارټۍ وو، 2 وټونه جماعت اسلامي، زه په 12 وټونو باندې آخري سېنیټر وم چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه دا منتخب شوم. نو زموږ سټریټجي دا ده چې موږ د اصول سیاست کوو. موږ دا وایو چې په سیاست کې نظریاتي ورکر ته عزت ملاو شي، اصولو ته عزت ملاو شي، میرټ ته عزت ملاو شي او د پاکستان سیاست په حقیقت کې د قوم د خاورې او د ولس د ښېګړې د ترقۍ ذریعه جوړه شي. صحیح. مشتاق صاحب لږ بیا موږ خبر وکړو د حکومت چې کوم دی دغه تاسو وایئ چې دا قومي مجرمان دي، څوک چې د دغه پیسو لین دین کوي، دغه ټریډینګ څوک چې کوي. بل طرف ته حکومت د دغې لپاره د اوپن بیلټ خبره کوي، د هغې لپاره صدارتي آرډیننس راوړی دی، بیا تاسو د هغې هم مخالفت کوئ. بیا څه د دې حل څه کیدی شي؟ ګوره چې موږ خو د دې مخالفت نه کوو چې سیاست د پیسو نه پاک شي، موږ خو د دې په حق کې یو. موږ خو د پخوانه د اواز اوچتو چې سیاست نه دا مایګریټډ برډز لر کې، دا مافیاس ته نه لر کې، دا ATM مشینان ته نه لر کې، دا پیراټروپرز ته نه لر کې، دا د عوامو حق تلفي ده، دا د سیاست بدنامي ده، دا قومي مجرمان دي. موږ خو د دې خلاف نه د لومبۍ ورځې نه یو. اصل کې دا عمران خان چې یا PTI چې وکړله 2-3 کارونه وکړه د الیکشن نه مخکې. یو خو دا چې هغه د ټول نه مخکې لاړ کورټ ته، سپریم کورټ ته، او هلته وایي چې تاسو موږ ته اجازت راکړئ چې موږ اوپن بیلټ باندې وکړو. د هغې نه پس چې یو صدارتي آرډیننس، پریزیډنشل آرډیننس جاري کړ او په هغې کې هم د دې خبرې کوشش وکړو. د هغې نه پس یو ویډیو لیک شوله او هغه ویډیو حکومت خصوصا وزیر اعظم صاحب د خپل کیس لپاره د یو دلیل په تور باندې استعمال کړه چې سپریم کورټ هم پریشرایز کړي، الیکشن کمیشن هم پریشرایز کړي او رایه عامه د دې په حق باندې ودرېږي چې زموږ د دې سیز مرسته وکړه. خو زما په خیال دا درسته خبره نه. ګوره د پاکستان کانسټیټیوشن کې آرټیکل 59(2) دا د سینټ الیکشن ډیل کوي. هلته واضح طور پر لیکلي دي چې دا سنگل ټرانسفریبل ووټ نمبر 1. نمبر 2 آرټیکل 2 to 6 ته
आर्टिकल 226 کې بالکل بلیک اینڈ وایټ کې دا لیکتي چې په دې پاکستان کې به دوه الیکشن په اوپن بیلټ باندې یا شو اف هند باندې کیږي، یو د وزیر اعظم او یو د وزیر اعلی، او د دین علاوه چې څومره الیکشني अब په سیکریټ لفظ سیکریټ بیلټ آرټیکل 226 کې دی. بیا آرټیکل 239 دی. آرټیکل 239 دا ته دا وایي چې یو څیز په دستور کې وخت بدلول غواړي نو هغه په سپریم کورټ په آرډر نه بدلیږي، هغه په آرډیننس هم نه بدلیږي. آرټیکل 239 ته دا وایي چې هغه به ته د سېنات او د قومي اسمبلی په 2/3 میجورټي باندې بدلې، نو د غلطه لار اختیار کړله. دویمه خبره دارا که چېرې دې په دې کې سنجیده و نو دله په کار دا 2018 کې دی 20 ایم پی ای بقول عمران خان په 1 ارب روپو پی ایم پی ای په 5 کروڑ روپے باندې خرڅ شو. اگر چې خلک مخکم خرڅ شو خدا سي د توک په حساب سره څنګه چې پی ټی آی ول په 2018 کې خرڅ شول داسې چې د خلک نو خرڅ شو، دا پاټو خلک به خرڅ دي، دا خاصه دا غلط روایت پی ټی آی نه جوړ کړي، خو د توک په حساب سره خرڅیدل دا روایت چې کوم دا پی ټی آی جوړ کړ. نو هغه وخت کې دی خرڅ شول. بیا داغه نه پس تاسو ګوره داغه نه پس بیا د پنجاب اسمبلی کې چودھری سرور چې کوم دی نه چې اوس گورنر دی د سېنات ته راغی د یو څو ورځو دپاره، بیا گورنر چې بیا سېنات استعفا ورکړه د خپلې پارټۍ د تعداد نه زیات ووټ واغسته. هغه وخت کې د عمران خان نه تپوس وکړه چې باید زیات ووټ د کوم ځای نه راغی، هغه وخت دا اډمیټ کړه چې دا د نورو پارټو ووټ دی چې موږ ته راغی. ټیک دی. بیا د هغې نه پس د سېنات چیرمین الیکشن چې زه کله منتخب شم سېنات ته، سېنات کې مونږ راجا ظفر الحق سره پرسنل کیپیسټي کې مرسته وکړله. د راجا ظفر الحق ووټونه سیواو او د صادق سنجرانی صاحب ووټونه کمو. پیپلز پارټي او د پی ټی آی اتحاد کم ووټونو والا چیرمین شو، زیات ووټونو والا بیله خدا څنګه وشو. بیا د هغې نه پس د صادق سنجرانی صاحب خلاف نو کانفیډنس شو. 64 نو کانفیډنس په شو اف هند باندې کیږي. 64 کسان په خپل سټونو ودرېدل او نو کانفیډنس کامیاب کړ. هغه کامیابی نه پس چې دوباره کله د سېنات د چیرمین الیکشن کېده مشتاق صاحب په کې تاسو دا आवाज وجد کړو چې دا په شو اف هند باندې په کار نو زر اعظم بیا هغه په سیکریټ بیلټ پکې ده، هغه په سیکریټ بیلټ چې کېده نو هغه 64 بیا 50 کې بدل شو. هغه چا بدل کړ؟ یعنی تاسو ګورئ یو نظریاتي ورکه حاصل خان بزنجو الله دې وبخي هغه مطلب دا د سېنات د چیرمین نو مونږ خدا وایو چې پی ټی آی اول نه خرڅ شو او بیا ولګید پی ټی آی نو د مخالفینو هغه خلک واغستل. نو پیپلز پارټي مسلم لیگ او پی ټی آی دی ټول عمر داسې خرڅ کړی دی. او اوس تاسو ګوره شاجي ګل افریدي صاحب زما ټول محترم دي، یا لیاقت خان ترکی صاحب، یا مطلب دار فیصل سلیم صاحب، دا ټول دغه خوف علامت دی چې ته مطلب دار نظریاتي ورکر او مطلب دار میرټ هغه کل کې او داسې خلک هر چا ته پته چې دا پیسې والا خلک دی. صحیح ده. خو بیا تاسو د الیکشن سیاست او الیکشن د پیسو نه پاکولو دپاره ګورئ چې ما خو دې تجاویز مخکې مونږ ورکړي دي، الیکشن کمیشن سره مو جمع کړي چې یو د پاکستان الیکشن په متناسب نمایندګۍ کول پکار دي چې دا ویننګ هارسز دا الیکټیبلز دا مافیاز د دینه د سیاست آزاد شي او دا په متناسب نماینده خلک پارټۍ له منشور له هغې له ووټ ورکړي، کارکردګۍ له ووټ ورکړي. نمبر 1. دویمه دا چې سېنات الیکشن چې دی نو دا خو ضروري نه ده دې لپاره که چېرې ته ترمیم کوې یو پیکیج راوړه او هغې کې دا ده چې سېنات الیکشن د صوبایي اسمبلی ووټ کم خلکو ته میلاو شوی دی په هغه تناسب سره هم ته الاټ کولی شي، لکه څنګه چې ریزرو خواتین سیټونه یا اقلیتي سیټونه هغه الاټ کیږي. او دې سره سره دا ته ډایرکټ الیکشن باندې هم کولی شي چې څنګه صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی الیکشن کېږي داسې د سېنات الیکشن د ټولې صوبې نه د پارټۍ په بنیاد باندې شي. زما په خیال سیاست د پیسو نه پاکول دا ضرورت دی. ټیک دی، دا ضرورت دی او دا پکول پکار دی.